زب باندې راشم زې په پوي کم چاله کدا يهودي دې جبري دې دا له جهاد نه ملک لري دام کې دیږي نو هغه بدبخت خو ته په دې غوسه دې چې مال دې مرغې خلاص کړه او امیانه ته په دې غوسه دې راخوګه نه مونږ نه خطا کا امیانه ما ته غوسه دي کمن څومره سملان ورته خاید خلکو د جال نه خلاصو هغه ما ته غوسه وای نه یاره دا خو ګوره دا خوګه نه خراب کړه دا خوږی دانی نه سیمل کې غلطه خبر ده فضایل چوي فضایل نه ټول مسائل چوي لګیای همدا کس ته سره یا چارماو لګي سلور مې چې به راځي غره غټ پیری جوړي هغه ټول عقیده په پیری نو کوي څنګه ته فضایل چوي بهرحال دا یو فضایل چوي د دې لپاره دا هغه فضایل کې رسول الله حدیث بیانې رسول روایت راشي رسول الله حدیث دانیانو د پرواک نه شي بقال رسول الله وي ابا قال رسول الله سبوي اسبوي دا حدیث حسن نه ضعیف ده او کدا صحیح ذاتی ده لغیره ده حسن ذاتی ده لغیره ده دا ناسخ ده دا منسوخ ده په څه خبر ده یا زميان تداوي په دې چې خلکو ته قال رسول الله بیانې ابا داسې وي عالمنا من مساله اوریدل کدرو راشي په عالم براش رسول الله بدرو راشي کړه ان اجتماع سفارات سوره جاثیه ان اجتماع سفارات سوره جاثیه دو اجتماع نمبر ہے ولتجزى كل نفس بما كسبت او خامخا بدل ورکول شي نفس هغه چې کړی دا د چې کوم اعمال کړی دا بدل ورکول شي نسبت د کسب عبادت او سو کوی چې مخلوق څه نشي کولای دی کریم انکار راغی درسمه سفارات سوره العاب دویم نمبر ہے درسمه سفارات سوره العاب دویم نمبر ہے ما اغنى عنه ماله وما كسب دفع لك دنا مال در وما كسب چې کړی دا مراد تینا بچی شو بہرحال دا روایت دا سے ایتنا قرآن کے دا کسب و دا فعل واللہ خلقکم وما تعملون عمل عین کسب دے دا عبادت تشوی دی ناغا خلق چی داوی چی مخلوق سنشی کولی دا خو ماسی نسبت دا کسب چی لفظ دا کسب عبادت راغلیو ورنہ لدینا سوا پدغا جملہ کی چی سوکوائی چی مخلوق سنشی کولی پدې کې د سلور زرو آیتونو د قرآن نه انکار راځي ولی زر آیتونو قرآن کې د امر راغلي دي مخلوق ته امر عاجز ته نه کېږي دا د عاقل کار نه دی چې یو ماشوم هغه په روڼي کې پروت دی او بل ورته وایي چې ورشه ما ته اوبه راوړه او چې هغه اوبه رانه وړي نو بیا جهنم کې غورځي داسې کېدی نه شي دا تکلیف د عاجز نه کېږي تکلیف د هغه چا کېږي چې هغه اختیار لري هغه کار کولی شي خدای چې کوم دی العیاذ بالله هغه داسې د حکمت نه خالي ذات نه دی چې هغه یو چا کې قدرت نه وي هغه ته بیا امر کوي نظر آیتونه د امر قرآن کې راغلي دي که مخلوق څه نشي کولی خدای ورته ولې وایي چې مونځ وکړه حج وکړه یا زکات ورکړه یا دا وکړه دا وکړه دا وکړه که څوک دا وایي چې مخلوق څه نشي کولی د دغې زر آیتونه د قرآن نه انکار راځي زر آیتونه په قرآن کې د نهي راغلي دي نهي د عاجز نشي کېدی چې مخلوق دا کارونه کولی نه شوی نو خدای نه منع کوتی نه هسې هم نشي کولی ولې ورته خدای وایي چې دا مه کوه خو مخلوق دا کارونه کولی شي الله ورته زر آیته د نهي رالیږي چې دا مه کوه دا مه کوه دا مه کوه زر آیتونه قرآن کې د وعید دي نو وعید معنا دا کدا کار دی او کدا شان جهنم دی کدا کار دی او کدا شان جهنم دی که مخلوق نشي کولی ولې الله به وعید ذکر کوي د جهنم د دې کلمه انکار راځي زر آیتونه په قرآن کې چې دی نو هغه د وعد دي چې هغې کې جنتونو ذکر راغلی دی وعدې ورسره شوي دي چې څوک وایي مخلوق څه نشي کولی د دې کلمه انکار راځي خلاصه دا ده چې دا یو وړوکی ټکی دی انګریزانو زمونږ د امیانو په ذهن کې کېنولی دی او د ملیانو جاسوسانو په خلو باندې او عوام هم پرې غولېدلي ملیان طالبان هم پرې غولېدلي هر څه خدای کوي مخلوق څه نشي کولی الله سے ہونے کا یقین مخلوق سے نہ ہونے کا یقین دا د جبریاو عقیده ده دا د مسلمان عقیده نه ده د مسلمان به دا عقیده وي چې هر څه خدای پیدا کوي او مخلوق یې کوي د کولو والا مخلوق دی د پیدا کولو والا الله دی د الله نه د پیدا کېدو یقین د مخلوق نه د کېدو یقین د الله نه د نه کېدو یقین او د مخلوق نه د نه پیدا کېدو یقین دا د مسلمان عقیده ده دی سرچپه کړه او د الله نه د کېدو یقین د مخلوق نه د نه کېدو یقین کم چې کېدل یقین پکارو د مخلوق نه ای د مخلوق نه نفی کړه کم چې د الله نه د نه کېدو یقین پکارو الله پیدا کولو والا ذات دی کولو والا نه دی هغه خدای ته نسبت وکړه دا د جبریو عقیده ده او دا د دغې کلمه ټولو انکار پکې راځي تعالی تاسو په صوفیاو لګوي دي تبلیغیانو خلاف دي رسته بازار امی تبلیغ مسله کې درته وایم تبلیغ فرض کفایي دی څوک چې تبلیغ نه انکار کوي هغه سړی کافر دی په هغه ښځه طلاق ده دا زموږ فیصله ده او زموږ د مشرانو